أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دا سورة الفاتحة ومکہ کی نازل شوی دا چی و آیتنا او رکو پکی دا. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع قوم پنامد دوی اللہ چی بخون کے او مہربان دی. پدی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مفسرینو دیر کلام کڑے دے اور دیر فضائل دے بیان کڑی دی. چونکہ دا حقی وقت نشتا انشاءاللہ قبل تفسیر کی بیاز دا حقی تفسیر تاوستا بیانو من دا وقت مونږ تاسو په لفظي ترجمه باندې خپل ځان پوه کړو چې الله رب العزت مونږ تاسو ته په قرآن کریم کې څه ارشاد فرمایلی دی. الحمد لله رب العالمین. الحمد هر ثنا لله لپاره د الله دا رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی. الرحمن چې بخونکی دی. الرحیم او مهربان دی. مالک بادشاہ دے یوم الدین د ورځې د جزا. ایاک نعبد خاص تعالی را بندگی کو مونږه و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو مونږه. اهدنا او خی مونږ صراط المستقیم لار سما. صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت چې مهرباني کړې ده تا علیهم پاوی باندې غیر المغضوب او نلار د هغه کسانو چې غضب کړی شوی دی علیهم پاوی باندې ولا الضالین او نلار د هغه ګمراهانو چې هغه ګمراه شوي دي. دې سورة الفاتحه کې رب ذوالجلال د ټولو نه مخکې خپله حمد او ثنا بیان کړې ده او په حمد او ثنا کې علما فرمایي مفسرین لیکي چې په هر وخت کې په هر زمانه کې په هر ځای کې چې څومره د الله د فارا خبرې کېږي نو دا ټوله د الله رب العزت ثنا ده او څومره مخلوقات چې په کمو کمو زبانونو کې د الله رب العزت حمد او ثنا وایي دا ټوله د الله رب العزت ثنا ده. رب العالمین یعنی پالونکی د ټولو عالمینو دی. رب ویلی کېږي پالنو یعنی تربیت کول والا ده او الله رب العزت بہترین تربیت کون کے دے. اللہ تا رب زکا ویلے کی چې دے دا تمام مخلوقاتو مربی دے او دا تمام مخلوقاتو اللہ جل شانہو پالنا کئی او دا حوی دا حیثیت مطابق اللہ رب العزت تربیت کئی. یو حقیقی رب دے یو مجازی رب دے. حقیقی رب اللہ دے او مجازی رب چې کوم دی هغه زموږ او ستاسو مور او پلار دی. چې څنګه الله رب العزت زموږ او ستاسو حقیقی رب دی چې زموږ او ستاسو د عالم ارواح نه والا تر مرګه پورې چې کوم دی الله رب العزت زموږ اصلاح کوي او دین الاسلام ته چې کوم دی موږ او تاسو راغواړي. وقتاً په وقتاً چې کوم دی الله د غفلت د زندگی نه چې کوم دی موږ تاسو را بیداره کوي. نو یو تربیت چې کوم دی د دین په حیثیت باندې دی او یو تربیت چې کوم دی د انسان د بدن په حیثیت باندې دی. د دین تربیت دا د الله رب العزت ذمہواری ده او الله رب العزت چې کوم دی د انسان تربیت په دین باندې کوي. وایي چې څوک الله ته خوښ شي الله رب العزت چې کوم دی د خپل دین لپاره او د خپل دین د مهنت لپاره چې کوم دی چناو کی. نو د الله رب العزت
تربیت د دین په باره کې او د مور پلار چې مجازي ربوبیت هغوی ته حاصل دی، یعنی په جسمانی طور باندې چې په جسمانی طور باندې انسان کله پیدا شي د ماشوم وي او د دې ماشوم تربیت چې کوم دی هغه په مور پلار باندې لازمي او لابدي. په دې وجه باندې وختن فوختن باندې چې کوم دی د کمال درجه ته خپل مور پلار رسي، یعنی د داسې تربیت کوي چې د هغې په وجه باندې د کمال درجه ته ورسي او د هغه خپل منزل ته ورسي، کم منزل چې د ده لپاره الله رب العزت مقرر کړی دی. او په دې کې دویم عالمین علما فرمایي چې دا عالمین جمع د عالم ده. اوس موږ او تاسو چې په کوم عالم کې اوسېږو دې ته عالم دنیا ویل کېږي، یعنی عالم برزخ، عالم دنیا، عالم ارواح، عالم ابدان، عالم بطن، عالم یوم الحساب، عالم محشر او عالم جنت یا جهنم، یعنی دا ټول عالمونه دي. او علما فرمایي چې د دې تمام عالمینو نه بهترین عالم چې کوم دی هغه دنیا ده، ځکه چې په تمام عالمینو باندې د جزا او د سزا فیصله الله موقوفه کړې نه ده، لیکن د دنیاوي زندګۍ په جزا او سزا باندې چې کوم دی الله رب العزت د دې انسان موقوفه پاتې کړې ده. کچره دا انسان په دنیا کې نیک اعمال کوي، خو زندگی تیري اعمال والا زندگی تیري، رب چاہی زندگی تیري، د الله د رضا والا زندگی تیري، نو الله رب العزت په کامیاب کی. او کچره دې د خپل منشا مطابق، د خپل مرضی مطابق او د خپل رضا مطابق چې کوم دې زندگی تیري، د خپل خواهشات مطابق دې به الله ناکام کی. نو د دې دنیاوي زندګۍ دارومدار چې کوم دی د کامیابی او ناکامۍ الله رب العزت کې خو دې مقرر کړی دی چې د انسان په دنیاوي زندګۍ باندې الله رب العزت د کامیابی وعده کړی دا او د دې انسان د ناکامۍ وعده کړی دا، او دا بهترینه زندگی ده. ځکه علما فرمایي چې په تمام عالمین کې د ټولو نه بهترین عالم چې کوم دی هغه دنیا ده. الرحمن الرحیم چې بخونکی او مهربان دی. علما فرمایي دا مفسرین لیکي چې رحمان دا د الله رب العزت صفاتی نوم دی او رحیم دا د الله صفاتی نوم دی. د الله حقیقي نوم چې کوم دی هغه الله دی، الله. او د الله رب العزت صفاتی نومونه چې کوم دی لکه رحمان شو، رحیم شو، ستار شو، دارنګې عزیز شو، حکیم شو، ډېر نومونه چې کوم دی د الله رب العزت صفاتی نومونه دي. یعنی په هغې کې الله رب العزت ډېر کمالات کې خودي دي. دا وخت د هغې تفصیل وخت نه دی، خو زه به تاسو ته دا ووایم چې رحمان علما فرمایي دا صفت اول دی د الله، او رحیم دا صفت ثانی دی د الله. او چې څوک د دې رحمان او د رحیم وظیفه راټینګه کړي نو الله رب العزت په دنیاوي زندګۍ کې خیر او برکت واچي، او په دنیاوي زندګۍ کې ورته الله مشکلات آسان کړي، او په دنیاوي زندګۍ کې ورته رب ذوالجلال د هر قسمه ناګهاني آفتونو نه د حفاظت کوي. نو الرحمن دا صفت اول دی د الله، او الرحیم دا صفت ثانی دی د الله. اوس علما فرمایي دلته مفسرین لیکي چې رحمان دا خاص دی او رحیم دا هم خاص دی. اوس رحمان د چا سره خاص دی، په کوم ځای کې خاص دی؟ علما فرمایي چې رحمان یعنی بخونکی دی الله، دا د آخرت سره خاص دی. یعنی بخنه بد الله رب العزت صرف د هغې خلکو کوي چې هغه ایمان والی او لا اله الا الله محمد رسول الله یا د نور سابقه او انبیاء علی نبینا علیه الصلاة والسلام کلمه ویلی او د هغه خپل دین مطابق شریعت مطابق زندگی تیره کړي، نو که څه کمی کوتاهی په هغې کې راځي نو الله ورته هغه معاف کړي، یعنی الله بخونکی دی د هغې خلکو لپاره. او رحیم مهربانه دی. نو دا مهربانی د الله په دنیا سره خاص ده، یعنی د کافرو دپاره هم مهربانه دی، د مسلمان دپاره هم مهربانه دی، او د زناورو دپاره د هر مخلوق دپاره الله مهربانه دی. نو مهربانی دا عام ده او رحمانیت چې کوم دی دا خاص دی. یعنی رحمان دی خاص د مؤمنانو دپاره دی په آخرت کې،
او رحیم چې مهربان دی د خاص او عام د په دنیا کې د تمام مخلوقاتو لپاره. مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د جزا یعنی مالک دی د ورځې د قیامت. حق د قیامت پرځ چې د قران کریم کې بار بار د هغه تذکرہ راغلی دا چې د قران کریم په هر پاڼه باندې د قران کریم په هر صورت کې چې کوم دی تذکرہ دا چې دا قیامت حق دی او حدیث مبارکم په دې خبره باندې دلالت کوي او شاهد دی په دې خبره باندې چې د الله رب العزت چې کوم قیامت دی هغه حق دی، هغه راتلونکی دی، هغه راځي او الله په خپل وعده کې چې کوم دی دا سچ دی. ایاک نعبد خاص تعالی رب بندگی کومګه و ایاک نستعين او خاص لتانه مدد غواړمګه. دلته په دې دوه خبرو باندې ځان په کول پکار دی. موږ تاسو دلته په دې آیت مبارکه کې الله موږ ته ارشاد فرمایي ایاک نعبد و ایاک نستعين خاص تعالی بندگی کومګه او خاص لتانه مدد غواړو. نو دلته انسان الله رب العزت ته خپل وعده کوي چې اے الله مونږ چې کله دنیا ته لاړ شو نو خاص تا بندگی وکړو، ستا عبادت وکړو، ستا د رضا کارونه وکړو. او که چېرې په مشکل کې گرفتار شو، مشکلات راغلل، حالات داسې پیدا شو، نو په هغې مشکلات او حالات او مسایلو کې به چې کوم دی مونږه ستا نه مدد غواړو او ستا د غیر الله نه مدد نه غواړو. او د دې دواړو خبرو اهتمام د مسلمان لپاره انتهایی ضروری دی چې د هر وخت د الله رب العزت عبادت کوي او په هر حال کې چې کوم دی د الله نه مدد طلب کوي. ځکه حدیث پاک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې تاسو کله مدد طلب کوئ نو د الله نه طلب کوئ او د الله د غیر الله نه مدد ما طلب کوئ. کچېرې تاسو د الله نه مدد طلب کو نو الله رب العزت په تاسو په خپل سترګو باندې د هغه مدد سره ویني. اهدنا الصراط المستقيم او خیمونتا لار سما صراط الذين لا رضا وکسانو انعمت علیهم چې انعام کړی یا مهرباني کړی دا پاوی باندې غیر المغضوب او نلار دا کسانو چې غضب کړی شوی دی علیهم پاوی باندې ولا الضالین او نلار د گمراهانو. وسدا کملار دا صراط المستقيم دا د الله رب العزت نه غلار دا چې الله ترسي جنت ترسي او د الله رب العزت قرب ترسي یعنی صراط المستقيم. بل آیت مبارکه کې الله فرمایي هاذا صراط مستقيم چې تاسو دې نه غلاري اتباع کوئ. هاذا صراط مستقيم چې دا نه غلار دا فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تاسو د دې علاوه د نور لارو چارو اتباع مکوئ، تابعداري مکوئ. فتفرق بكم عن سبيله یعنی د دې دین الاسلام او د دې صراط مستقیم نه हट कर जिंदगी چې کوم دی په دنیا کې مت تیروي. زما عزتمندو دا هغه لار ده چې الله رب العزت مسلمانانو ته انسانانو ته آسانه کړی ده او په دې لار باندې په هغه خلکو باندې الله رب العزت مهرباني کړی ده. هغه مهرباني والا کسانو الله رب العزت قرآن کریم کې ذکر کړی دي چې هغه کم خلک دي چې هغه پیغمبران دي، هغه صدیقان دي، هغه شهیدان دي، هغه صالحین دي او هغه کسان چې غضب کړی شوي دي په هغوی باندې هغه یهودیان دي او ګمراهان نصارا دي. نو د دې سورې فاتحې نه موږ تاسو ته دا اندازه ولګېدله چې رب ذوالجلال په موږ تاسو باندې څومره مهرباني کړې ده چې الله رب العزت موږ له یو داسې مبارک صورت راکړی په دې قرآن کریم کې چې دا د ټولو نه بهترین صورت دی. د دې باره کې چې کوم دی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ارشاد فرمایي روایت دی چې موږ د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سره ناسو او حضرت جبریل علیه السلام حاضر خدمت شو. ناګهان یو आवाज راغی او هغه आवाज حضرت جبریل علیه السلام سر خپل پورته کو یعنی اوچته کو د اسمان په طرف باندې او ویل دا ویل چې دا یو دروازه ده چې د نن مخکې دا نه وکولاو شوي او اول د دې نه مخکې چې دا الله رب العزت کولاو کړله نو یو فرشته له هغې دروازې نه راکوزه شوه
او رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم لراغلا او وی ویلا چې زیر قبول کا ودو نور سرا چې بل پیغمبر ته ندی ورکړی شوی مخکې لتانا چې یو فاتحه الكتاب یعنی الحمدلله تر اخره پورې او بل اخری د سورۃ البقره دی یعنی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه تر اخره پورې وی چې څوک دا دواړه یعنی دا سوره فاتحه او آمن الرسول د سوره بقره د اخري آیتونه ولولي نو الله رب العزت با یو حرف لدوینا مگر درکولې بشي یعنی هر سوال چې تاو کو قبول وي کی الله او دا حدیث چې کوم دی دا صحیح دی مطلب د دې تفسیر څه دی چې سوره فاتحه په مشکل وخت کې په دعا کې وي او د قران کریم د سوره بقره اخري آیتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله یعنی دا دواړه آیتونه چې کوم دي درې واړه آیتونه دا د قران کریم وای او بیا دې سوال کوي د الله نه الله رب العزت هر جائز سوال چې کوم دی هغه قبلې په دې آیتونو مبارکه وسره او زما عزت مندو دې کې چې ما مخکې عرض وکړو چې انعام په هغه خلکو باندې شوی دی چې هغه ډله د انبیاو ده چې باوی الله انعام شوی کړی دی او ډله د صدیقانو او په دې طریقه باندې د صالحینو نیکانو خلقو د شهیدانو او هغه کسانو نه الله رب العزت دا خلق بس ساتلې دي او دا هغه ډلې نه الله بس ساتلې دي چې کوم خلقو ته الله رب العزت غضب پاوی باندې کړی دی او یا الله رب العزت چې کوم دی هغه د دین اسلام نه بیلاری کړی دي او دا سوره فاتحه په اتفاق سره و آیتونه دي مگر کوفیان اور مکیان بسم الله الرحمن الرحیم ته یو آیت وایي او انعمت علیهم باندې وقف نه کوي او بصریان او مدنیان او شامیان بسم الله الرحمن الرحیم ته آیت نه وایي بلکې انعمت علیهم باندې آیت دیتا آیت وایي فائدہ کول د دې صورت چې څوک دیو داسې بیماری د پاره دا صورت کولی کی او او مشک و زعفرانو باندې په داسې پاک صاف پلیټ کې چې دا هغې مرض هیڅ قسمه څه علاج نه وي دا بهترینه نسخه ده چې دا سوره فاتحه څوک د داسې مرض دپاره ولیکي په زعفرانو باندې او په مشکو باندې او یا په عام سیای والا پنسل باندې کاغذ صحیح کچوي او پخوي او دې دا هغه استعمال کی او هغه لا علاج مریض چې کوم دې دا استعمال کی نو الله رب العزت په تسلويخت ورځو پورې الله رب العزت بدتا داغه سوره فاتحه د دې مبارک سورت د لیکلو مبارکات باندې او د سکلو برکات باندې الله تعالی شفا ورکړي یعنی دا نور ډېر زیاتې فائدې دي دا د بسم الله کمې فائدې دي د سوره فاتحه چې کمې فائدې دي کتابونه ډک پراته دي خو زه دلته اختصار کوم په دې خبره باندې چې الله رب العزت په دې سوره فاتحه کې موږ تاسو ته فرمایلي دي او موږ تاسو ته څه پکار دي چې دا موږ د ژوندۍ مقصد وګورو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ټول ثنا او تعریفونه الله لره دي چې پالون کې ټول عالمینو الرحمن الرحیم چې بخون کې مهربان دي مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د جزا ایاک نعبد خاص تعالی رب بندگی کومګه و ایاک نستعين او خاص تعالی مدد غواړمګه اهدنا الصراط المستقیم او خیم تلار سما صراط الذين لا رضا کسانو انعمت علیهم چې مهرباني کړې تا پاوی باندې غیر المغضوب علیهم او نه لار دا کسانو چې غضب کړی شوی دی علیهم پاوی باندې ولضالین او نه لار د گمراهانو مغضوبین مراد چې کوم دی هغه یهودیان دي او ولضالین
مراد چې کوم دی هغه نصارا دي چې دا ګمراه شوي دي په خپل دین باندې او په خپل ملت باندې. الله رب العزت زموږ ستاسو حفاظت وکړي او الله رب العزت قرآن کریم قرآن حمید سره زموږ ستاسو مینه محبت پیدا کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. کریم الله دې مبارک صورت په برکات باندې زموږ هر قسم جایز مشکل حالات یا الله چې زموږ په ژوندۍ کې راغلي یا الله هغه ته آسان کړي. رب ذوالجلال دې مبارک صورت په برکات باندې زموږ هر جایز خواهش په خپل دربار قبول منظور ګرځي. کریم الله زموږ ټول ضرورت خپل غیب خزانونه پوره کړي. کریم الله چې څومره بیماران دي لا علاج امراض مبتلا دي الله ټول لا شفای کامله عاجله مستقبله ورکړي. کریم الله چې چا دعاګانو لپاره عرض کړی دی یا الله موږ دعاګانې د هغوی په حق قبول منظور وګرځئ. رب ذوالجلال دا وخت چې دا طلبا حاضر دي کریم الله د دې دا ناسته دا وینا دا اورېدل او د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر په خپل دربار قبول منظور وګرځئ. او یا رب ذوالجلال دوی له نور توفیق او طاعت او اطاعت توفیق ورکړي چې د ستا د کلام سره محبت پیدا شي او ستا د کلام سره محبت د پیدا کېدو په وجه باندې دوی نور محبت زیات شي د دې کلام پاک سره. یا الله د دې کلام پاک لپاره چې څومره خلک کوشش کوي محنت کوي یا الله دا مسیح خپل دربار قبول منظور وګرځئ. رب ذوالجلال د دې مبارک قرآن کریم چې څومره برکتونه دي یا الله هغه راکړي ټول انسانیت ته ورکړي تمام اولاد آدم له ورکړي خصوصا تمام مسلمانان له ورکړي. رب ذوالجلال په کوم ځای چې مسلمانان یا الله پریشان حال دي یا الله دا پریشانی ختمه کړي یا الله مظلومان دي یا الله مظلومیت ختم کړي ظالمان یا الله ختم کړي یا الله خپل کیفر کردار ته ورسي یا الله د خپل لښکرونو یو لښکر پاکي ظالمانو باندې مسلط کړي. رب ذوالجلال زموږ په یارانو دوستانو کې ملګرو کې یا الله زموږ کلیوالو کې یا الله زموږ رشتہ دارانو کې څومره خلک یا الله د خپلو کورونو نه بهر دي یا الله په مسافرو باندې دي. رب ذوالجلال په کامیابۍ سره په کامرانۍ سره ټکي مغولې خپلو کورونو ته راواپس کړي. یا الله د خپلو مور پلارو او د خپلو بچو په سایه کې چې کوم دی یا الله د روزۍ تلاش کول او د روزۍ ورکول یا الله هغوی توفیق ورکړي. رب ذوالجلال چې څومره زمونږ غرونه بهیګان یا الله زمونږ چې څومره مسلمانان مسافرو کې دي یا الله په کوم وطن کې یا الله ته د هغوی تربیت په دین باندې وکړي یا الله د دینونو حفاظت وکړي. کریم الله د هغوی هر قسم حفاظت وکړي او یا الله د هغوی د کورونو حفاظت وکړي د هغوی ضروريات پوره کړي. رب ذوالجلال چا چې دعاګانو لپاره یا الله ما ټلیفونونه کړي دي د غواړم زما یا استاد دي زما شاګردان دي یا الله د هغوی تمام مسایل حل کړي او یا الله تمام حاجات د خپل غیب خزانو پوره کړي. او د کوم مسلو لپاره یا الله ماته یاد دهاني کړي دي یا الله هغه ټول مسایل یا الله تا ته معلوم دي د هغوی نه بعد یا الله د هغوی نه هغوی له نجات ورکړي. او رب ذوالجلال هر جایز شرعي حاجت د هغوی ضرورت د خپل غیب خزانو پوره کړي. وأفوض أمري إلى الله بصير بالعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الميزان. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا قبل الموت وارحم علينا عند الموت واغفر لنا يا إلهي بعد الموت. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله زمنا سعيد